نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق الله العظيم. سورة یونس یولسم پارا اولنی آیاتون دی. دی سورت تا سورة یونس وی زکا پا دی سورت کی دا حضرت یونس علیہ السلام دا قوم واقعا ذکر کی. دا سورت مکی سورت تی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرتنا اولان دی نازل شوی دی. دا سورت پا اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا لسم سورت دی. دا نازل دو پا لحاظ سرا دا سورت یو پنجوستم سورت دی. پا دی سورت کی یولس رکوعات یوسل نہا آیاتون دی. دا سورت مشتمل دی پا یولس رکوعاتو او یوسل نہا آیاتون بالی. دا سورت مکی سورت دی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرتنا اولان دی نازل شوی دی. مکی سورت کی عموماً دری قسم مضامین ذکر کی گی. عقیدہ دا توحید او ورسرار دا شرک او پا عقیدہ دا توحید باندی پا مکی سورتنو کی دلائل نقلیہ او عقلیہ دا ہم ذکر کی. پا مکی سورتوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکان و سرا پا عقیدہ دا توحید باندی مناظرے ہم کی. لکہ پدی صورت کی بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مشرکان دا مکی سرا پا عقیدہ دا توحید باندی مناظری او مباحثی ہم ذکر کی گی. دویم مضمون پا مکی صورتن کی عقیدہ دا رسالت ذکر کی گی. دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلائل ذکر کی گی. او دریم مضمون پا مکی صورتن کی آخرت ذکر کی گی. دا مرگ نباد زندگی چونکہ دا مکی مکرمی مشرکانو دا مرگ نباد زندگی نمنلا نو پدی وجہ دا مکی صورتن کی عموماً دا آخرت ذکر پا دلائل و سرکی گی. دا دی صورت سورہ یونس دا مکی صورت سر ربط او مناسبت دا دی چی دا مکی صورت پا آخرہ کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریضات دا رسالت ذکر شوا فقل حسبی اللہ. اس دا دی صورت سورہ یونس پشورو کی ہم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا فریضات دا رسالت ذکر کی گی. وبشر الذین آمنوا ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریضات دا رسالت ذکر کی. یا دمک کی صورت پشورو کی دا سورہ توبہ پشورو کی براعت دا شرک نہ ذکر کی گی. او دا دی صورت پشورو کی ہم براعت دا شرک او دا اللہ پاک دا توحید دلائل ذکر کی گی. یا دا مخ کی صورت پاخرہ کی یعنی دا سورہ توبہ پاخرہ کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریضت رسالت بیان شوا. او دا دی سورہ یونس پشورو کی پاخرہ کی وہم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریضات رسالت ذکر کی گی. دا صورت
د مخکې سورتونو سره کم قسم ربط او مناسبت لري. شیخ التفسیر علامہ احمد علی لاہوری رحمه الله ذکر کوي وی د قرآن کریم د شروع تر د سورة اعراف پورې ټولو قومونو د عالم ته د هدایت او د اسلام دعوت ذکر کیږي. بیا د سورة اعراف نه بعد په سورة انفال کې طریقه د جنگ ذکر کیږي او بیا په سورة توبه کې اعلان د جنگ ذکر کیږي. اوس د دین بعد په دې صورت کې سورة یونس کې دفع د مضرت او جلب د منفعت یعنی فائدہ حاصل ول او د ضرر د فکول دا ذکر کیږي په دې صورت کې. نو دا مکی صورت دی سورة یونس. دی صورت کې بس ذکر کیږي. نو د دې صورت په شروع کې د کافرانو چې کوم شبهات دي د هغې جوابات به ذکر شي په دلایلو سره. نو په دې صورت کې عقیده د توحید او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت شبهات چې د کافرانو د طرف نه کوم وي د هغې تردید ذکر کیږي. بیا ورپسې الله پاک د توحید دلایل عقلیه ذکر کیږي. د هغې نه بعد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہ داری په دې صورت کې بیان شي. بیا مشرکان کافران چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکوي نو د نبی علیه السلام تسلی به ذکر شي. بیا مشرکانو کافرانو سره طریقه د مناظرې به ذکر شي. د نوح علیه السلام واقعه او د هغې نه بعد د موسی علیه السلام او د فرعون او بیا د موسی علیه السلام او د جادوګرو په خپل منځ کې مکالمه او مقابله به بیان شي. د هغې نه بعد به د یونس علیه السلام د قوم واقعه بیان شي او په هغې باندې به صورت ختم شي. په دې اولنۍ رکوع کې الله رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہ داری ذکر کوي. دا قرآن کریم صداقت ذکر کی چې دا قرآن دا محکم کتاب دی. نبی علیہ السلام ذمہ داری الله پاک ذکر کی چې کافرانو تاسو د نبی علیہ السلام د نبوت په باره کې تعجب او حیرانتیا کوي. حال دا دی چې موږ دې پیغمبر جوړ کړی دی. دې خلک یرید الله پاک د عذابونو نه مجرمان او نیکان او مؤمنان هغې ته د جنت خوشخبری ورکوي. او بیا د کافرانو د قرآن کریم سره معامله ذکر کیږي چې کله قرآن ووري نو دا کافران وی چې دا خود جادو خبرې دي دا خود الله خبرې نه دي. نو د قرآن کریم تکذیب د کافرانو ذکر کیږي. بیا الله رب العالمین خپل د یووالي دلایل ذکر کوي چې په شپږ ورځې کې ستاسو رب اسمانونه او ځمکې پیدا کړل او د هغې نه بعد په عرش باندې استوا وکړه. تاسو ته مخکې وضاحت شوی د استوا علی العرش د الفاظ الله رب العالمین د شان مناسب د متشابهات نه دي. د دې په معنی باندې یو الله پاک پیږي، بندگان د دې په معنی باندې نه پیږي. او په دې مسله کې بیا د اهل سنت والجماعه موقف دا دی چې دې کې یو معنی دا کول شي چې د دې معنی الله پاک ته معلومه ده، خو دومره ده چې د استوا داسې معنی نه ده چې کوم د مخلوق د پاره راځي. د دې داسې معنی ده چې کوم د الله رب العالمین د شان مناسب ده او زمونږ په ایمان دی. دا مسله د صفات او متشابهات تاسو ته مخکې تفصیلا ذکر شوی. دا غینه بعد الله رب العالمین د کافرانو مجرمانو انجام ذکر کوي چې د دې کافرانو با په جهنم کې خوراک سکاک دردناک عذابونه وي. بیا الله رب العالمین د خپل یووالي نښې دام ذکر کوي، دلیل عقلی د عقیدې د توحید چې انور میں پیدا کا غرو رڼا ورکړي، سپوږمۍ میں پیدا کړه هغه رڼا ورکړي. د سپوږمۍ رڼا دا د نور نه حاصله شوې ده او د نور رڼا دا ذاتی ده. او بیا الله پاک د دې لپاره خپل منزلونه
خپل ځای مقرر کړی دی تاسو په دې باندې خپل حساب کتاب برابروي نو دغه الله پاک پیدا کړی دی دغه رب العالمین بندګیو کوي او هغه باندې ایمان وروړي او په دې آیاتونو الله پاک کې تاسو سوچ وکړئ فکر وکړئ ته الله پاک د نافرمانی نه ویریږئ تقوا اختیار کړئ او د هغې نه بعد د کافرانو انجام چې کم کسان په آخرت باندې ایمان نه لري او د دنیا په زندګۍ باندې مطمئن دي د دې انجام الله پاک ذکر کوي چې هغه جهنم دي او بیا د مؤمنان انجام چې مؤمنان به جنت ته لاړ شي الله پاک به دې په نعمتونو کې داخل کړي او دا جنتیان به په خپل منځ کې یو بل سره چې ملاقات کوي نو په یو بل باندې به جنت کې سلامونه وي او په جنت کې بعد الله رب العالمین صفاتونه بیانوي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پیږي په معنا د دې حروف باندې تلک آیات الكتاب الحکیم د آیاتنا د کتاب محکم دي اکان للناس عجبا آیات د خلق د پاره تعجب ان پدې خبره او حینا الى رجل منهم چې موږ وحی کو یو سړي د دوی ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اند دې خبره د پاره انذر الناس چې ته ير خلق کافران د الله د عذابونو نه وبشر الذين امنوا تزيد ورك مؤمنان تا ان لهم قدم صدق عند ربهم چې د دوی د پاره قدم د رښتیا دی پنځ درب د دوی قدم د صدق نه مراد شفاعت د نبی علیہ السلام دی یا دا قدم د صدق نه مراد د خو اعمال خبت لدا یا دا قدم د صدق نه مراد د رښتیا قدم او ثابت قدمی دا قال الكافرون ان هذا لساحر مبين وی کافران چې دا قران ښکار جادو دی او دا پیغمبر جادوگر ښکار دی نعوذ بالله ان ربکم الله الذي تعرف استاس الله پاک غزاد دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکې فی سته ایام پشپږ ورځو کې ثم استوى على العرش بیا الله پاک استوا کړ په عرش باندې يدبر الامر الله پاک مدبر د کارونو دی ما من شفیع نشتری سوک سفارشی الا من بعد دی مگر د الله پاک په اجازت باندې ذالکم الله ربکم فاعبدوا الله پاک تاسو رب دی عبادت وکي افلا تذکرون تاسو سوچ او فکر نه کوي الیه مرجعکم جميعا دی الله پاک تاسو ټول واپس دا وعد الله حقا وعد الله پاک رښتیا ده انه يبدا الخلق ثم يعيده بیشک الله پاک په شروع کې پیدا کونکي د مخلوق دي او بیا به واپس هم پیدا کوي ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط د پارا دي چې بدل ورکړي الله پاک مؤمنانو ته چې ایمان وروړي د عمل کړي د نیکه په انصاف باندې والذين كفروا کسان چې کافران دي لم بدوی د پارا شراب من حمیم او بو گرمی وعذاب علیم بما كانوا يكفرون او عذاب دردناک په سبب د کفر د دوی والذي د الله پاک هغه ذات دی جعل الشمس ضیاء چې ګرځولې دي نور ضیاء رڼا والا پلوشیدار او خورون کې رڼا والا یا پرقیدون کې والقمر نورا او ګرځولې د اسبګمې رڼا ورکون کې پشپکی وقدروا منازل او الله پاک د دې لپاره مقرر کړی دي خپل منزلونه د میاش د سپوږمۍ د پاره دیرش یا یو کم دیرش منزل دي او د نور د پاره 315 یا 315 منزل دي اسلامی میاشتي یا د یو کم د دیرشتوي یا د پوره د دیرشتوي اسلامی میاشت کې د دیرشتو زیات نه وي او په شمسي میاشتو کې بعضی میاشتي د دیرشتوي بعضی میاشتي د یو دیرشتوي او بعضی میاشتي پکې د اتوي شیا د نه ورځوي لیکن په اسلامي میاشت کې چې کم د سپوږمۍ سره حساب کېږي هغه میاشتي هغه یا د یو کم دیرشتي یا د پوره دیرشتوي د دې وجنا روزه کلا د یو کم د دیرشتوي میاشت یو کم دیرشوشي یا روزه کله د پوره دیرشتوي چې کله میاش پوره شي نو میاش کلا یو کم دیرشوي یا کله پوره دیرشوي نو روزیم کلا یو کم دیرشوي یا کله پوره دیرشوي دواله ټیک دي
بعض خلق وی دی مولیانو پا منگ باندی روجه اخوالا زکا یو کم دیر شوی دا خبر دا دینا پوہے باندی بنا دا خبر غلط دا اسلامی میاشت کی صد یو کم دا دیرشتو دی صد دیرشتو دی نو کدا یو کم دیرشتو باندی روجه رالا نو روجی یو کم دیرشتو او که روجه پا پورا دیرشتو والا میاشت باندی رمضان رالا نو در رمضان روجی بیا پورا دیرشتو شی نو در رمضان تعلق دا میاش سر دی دا روجی میاش که دا یو کم دیرشتو وی نو روجی با هم یو کم شی او که دا روجی میاش دا پورا دیرشتو وی نو بیا با روجی هم پورا دیر شی دیکھ دا مسئلہ چی دا مولیانو را بعد اخور دا خبر غلط دا لتعلموا عدد السنين والحساب دا پارا دی چی تاس معلوم کیش میر دا کلنو دا حساب پل ما خلق اللہ ذالک الا بالحق ندی پیدا کرے دا سیزن اللہ پاک مگر پاک باندی یفسر آیات لقوم یعلمون اللہ پاک بیانی آیاتنا دا قوم دا پارا چغیب پی خلق دا دی آیاتنا دا دی نخونا عبرت حاصل ایمان روڑی ان فی اختلاف اللیل والنہار یقیناً پی اختلاف دشپو دو رزو کی وما خلق اللہ فی السماوات والارض او پاس کی چلا پاک پیدا کری دی پاس مانونوز مکو کی لآیات خامخا نقی لقوم دے قوم دا پاریت تقون چغیری کی اللانا ان الذین لا یرجون لقاءنا بے شکا کسان چغی امید نساتی یقین نساتی دا قیامت و زمان دا ملاقات وردو بالحیات الدنیا او دی خوشحالی کی پجند دنیا باندی وَاتْمَأَنُّوا بِهَا مُطْمَئِنٌ دی پدی دنیا باندی والذین هم عن آیاتنا غافلون اوا کسان چی دی زمان دایاتنا غافل دی اولئک مأواهم النار دی خلقو ٹکانا جہنم دی بما کانوا یکسبون پسبب د دنیا د کارونو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چی ایمان روڑی دی عمل نے کھڑی دنے کے یهدیهم ربهم بیمانم اللہ پاک پا داخل کی ہدایت بو کی دوی تارب دوی پا سبب دا ایمان دوی جنت تب داخل کی تجری من تحت امرنہارو فی جنات النعیم چی بہیگی بالان دی داغی دا انہوں نہرنا پا جنت دا نعمتن کی بے داخل کی دعواہم وینا دا دی جنتیانو فیا پا دی جنت کی سبحانک اللہم پاکی دستا دا پارا خدایا پاکا وتحیتم فیہا سلام او دا یو بل سر ملاوی دل دا دی و پا جنت کی دا سلام وی واخر دعواهم الحمدللہ رب العالمین او آخر وینا دا دی و پا جنت کی دا خبرو اگا داوی چطول صفتنا خاص دا اللہ رب العالمین دا پارا دی ولو يعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر دی رکو دا مخی رکو سر عربت او مناسبت دا دی چی پا مخ کی رکو کی دا قرآن کریم صداقت بیان شو اس پا دی رکو کی ہم دا قرآن کریم صداقت ذکر کی کافران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغل کچرت پا حق باندی ند اللہ نسوال کچ پا منگ باندی دا کانو باران اووری یارا باندی دردناک عذاب راولی اللہ رب العالمین دا آیاتن نازل کرل چی دی خدا تکلیف او دا عذاب دا سی غواری لکا سنگ چی پجلدے باندې خلق خوشحالی غواری کچر اللہ پاک دا دی دا پارا نیٹا دا مرگ مقرر کری نوا چی کلم دی مطالبہ کولا نو منگ با پی فوراً عذاب راوستیو لیکن دا دوی دا پارا منگ نیٹا مقرر کری دا نزک دی تمنگ محلت ورکو فی الحال پی عذاب نراولو او بیاد دی کافران و طبیعت ذکر کی کلچ پدی باندے تکلیف راشی نو پا ہر حال کی اللہ تا چغوی او کلچ تکلیف تلری شی بیا اللہ پاک نسوال نکی خپل بطان و عبادت کی بیاد دی مشرکان و کافران او دوین دا اولان دی کافران و حالت ذکر کی
پخوانی کافران استاس نوڑان دی دا مکی مکرمی اہل نا علاوہ مخینی خلق اغی تا پیغمبران ناغلیو لیکن اغی تکذیب اکو نچے تکذیب اکو اللہ پاک اغا خلق حلاک لی تاس داغین عبرت حاصل کئی ندی پیغمبر علیہ السلام تابداریو کی چھ اللہ نجات در کی ورن اللہ پاک بتاسو ہم حلاک کی بل دی مشرکان و کافران دا قرآن کریم سر رویہ ذکر کی کلچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کافران تا دا قرآن کریم تلاوت ووری او سب قسم معجزات روڑی نو دا کافران وی چھ منگ دا قرآن نمن منگ تاغا قرآن روڑا چھ پاغی کی زمنگ دا خدایانو بد نوی دا سے قرآن روڑا چھ پاغی کی زمنگ دا خدایان صفتو نوی او زمنگ دا خدایانو بدی پکی نی ذکر شوی دا سے قرآن منگ تا روڑا او دا تا بدل کے دا لرکا اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی چھ دا قرآن خود دا زان نا روڑا دا اللہ ما توحیو کی نزید تاسا تا بیان کم زخد اقبل طرفنا قرآن نشم جوڑولی تاسا زما دا ماضی زندگی او گوری تاسو سرما سلویخ کالا پا مکہ مکرمہ کے تیر کرن کچری ما دا قرآن دا زان نا جوڑولی نو پا دی سلویخ کالا کی تا زمان دا سی الفاظ اوری دلی دی تا زمان پا جن باندے سو چکی چی اسی در تویم مخ کی میں نشل ویلی دا ذکر چی قرآن اس نازلیں گی مخ کی نازل نو بلدی مشرکان و کافران و نبی علیہ السلام توی چی دا قرآن تا دا زان نا جوڑی اللہ جل شانہو فرمائی چی سمر الوی ظالم بوی چی اللہ پاک باندے دروغ ہوئی دا کو پیغمبر علیہ السلام دا زان ندی جوڑ کری پا اللہ پاک باندے دروغ تاسو موائی چی دا اللہ دا پار اولاد ثابت ہوئی او نبی علیہ السلام خود اللہ پیغمبر دی دا زان نخو قرآن نجوڑی چی پا اللہ دروغ ہوئی او دا سڑی الوی ظالم دی چی دا اللہ جل شانہو دا آیاتون تکذیب ہوئی بلدہ مشرکان کافران چی دا کم خدایان عبادت کئی اللہ پاک دا غی عجز ذکر کئی کافران تچوویل شدی بطان دا عبادت ولی کوئی وی داو پا قیامت کے زمون سفارش کی اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی دی توی چی تا سر پدیس دلیل شتا چی دا بطان پا آخرت کے ستا سفارش کی نو دی سر خود دلیل نشتا معلوم دا شدا خبر دی دا جہالت سر کی بلدہ مشرکان کافران دا مکی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائشی معجزی غفتی لکہ مقیم ذکر شوی دی منگ تدا سے معجزہ روڑا چیزا منگ دا طبیعت مطابق اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی چی دی تووی دا معجزو اختیار دا اللہ پاک سر دی نور ما تا دی اختیار نشتا البتہ زتاست اغا بیانوم چا اللہ پاک ما تا بیان کروی نو فرمائی وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ او کچھر جلدی ورکی پا جلدے باندے ورکی اللہ پا خلق تعذاب استعجالهم بالخیر پشان دا غختلو دا دویدن خیر و دا خوشالے لرا سنگ چی دی پا جلدے باندے دا عذاب واری دا سی دا نیکے دا خوشالے غختلو پشان کچھر اللہ پاک پا جلدے باندے ورکو لدویلا دا سزا او دا عذاب لقضی الیہم اجلهم خامخا پیسا لکڑی شو پا دی باندی دوی دا نیٹی فنظر الذین لا یرجون لقاءنا پس منگ پریدو آگا سانچاگی امید نساتی زمون دا ملاقات کی تغیانیم یامعون پخبلا سرکشے کی دی حیران او سرگردانا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ او ہر کل چورسی کی دی کافر تس مصیبت نو دی آوازون کی منگتا دخ پلی ڈڑی پا حالت کی او قاعدن یا پا ناستا باندی او قائمن یا پا ولاڑا باند یعنی پا ہر حال کے منگتا چگے وی فلما کشفنا عنہ ذرہو پس ہر کلا چا منگ لرکو ددن دا مصیبت دا دی کافرنا مر دا کافر بیا تیری کی داسی کا لم یدعونا الى ذر مسا گویا چی دا منگ تاوازن نو کڑیا غا تکلیف پا وقی چی دا ترسی دلو کذالکم دارنگی
زین للمسرفین ما کانوا یعملون خیسته کړي شوي دي مشرکانو کافرانو ته د دوی عملونه ولقد اهلكنا القرون من قبلكم او په تحقیق سره موږ هلاک کړیو پخواني قومونه ستاسو نه وړاندې مکې والا خلکو لما ظلم ورکړه چې هغوی بغاوت وکړو فساد وکړو شرک وکړو وجاءتهم رسلهم بالبينات او راغلی وغوی ته پیغمبران په واضحه معجزاتو باندې وما كانوا ليؤمنوا لیکن دې خلکو ایمان نو راوړي كذلكم دارنگی نجزی القوم المجرمین من بدل ورکو مجرمان قوم تا ثم جعلناکم بیا من تاسو گرزے مکی والا خلقو خلائف فی الارض جان نشینان داغی پز مکہ کی من بعد پز دا حلاکت دا پخوانو خلقونا لننظر دا پارا دی چی من گگورو کیف تعملون تاسو سنگ عمل کوئی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او هر کله چول استلشی په دیبان زمنګ آیاتونه د قران واضحه قال الذين لا يرجون لقاءنا ويا کسان چې غي امید نه ساتي زمنګ د ملاقات د آخرت د قیامت ائتنا بقران غیر هذا تمن ترول قران د دې قران نه علاوه بل شان چې غي کې زمنګ د خدایانو بدی نبی بیان شوی او بدل یا دا خپل قرآن نا تبدل کا دا خبرتنا اوباسا چه زمان دا خدایانو بدی پکی ذکر دا قل ما یکونو لین ابدلو تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام دا مناسب ندی زمان دا پارا چه زبدل کم دا قرآن من تلقاء نفسی دا خپل طرفنا دا زمان دا وزکار ندی چه قرآن کے دا زان نتبدیلیو کم ان اتبعوز تابداری نکم الا ما یوحا الی مگر داغی وحی چی ما تکولشی انی اخاف ناسیت ربی عذاب یوم عظیم یقینا زی علیکم کزنا فرمانیوکم دخبل رب قرآن کے دزان نرد بدلکم نزی علیکم عذاب یوم عظیم دا عذاب دلو یروزینا قل تو فرمایا لو شاء اللہ ما تلوتو علیکم کچر اللہ پاک وقتوی ما تلوتو علیکم ما پتا سباند دا قرآن نویل استلی ولا ادراکم به او ما تو پتا نور دی قرآن کریم زبان پیدم پا دی قرآن باندی فقد لبثتو فیکم عمرا من قبلی بتاقی سر ما جنتر کڑی پتا سکی لبثتو فیکم عمرا تاسکی ما وقت تر کڑی خپل عمر من قبل اولاندی دا دی نبوت نسل ویخ کالا افلا تاقنون تاسو حقا نلره چه دا قرآن زما دا خپل جانبنا ندی فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا پسوک دی دلوی ظالم دا غچانا چه تڑی پا اللہ پاک باند دروغ اللہ دا پارا بچی ثابتی اللہ دا پارا شرکان ثابتی او کذو بیا آیاتی یا تکذیب کئی دا اللہ پاک دا آیاتون دا قرآن انہو لا یفلح المجرمون یقینا شان دا خبر دادی چن کامیابی کی مجرمان مشرکان ویعبدون من دون اللہ او دا کافران عبادت کی سوا دا اللہ پاکنا ما دا خدایانو لا یدرهم چدی ضرر نور کبی کدی عبادتن کی ولا ینفعهم او فیدن ور کبی دویتا کدی عبادت کی ویقولون ویدا کافران هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا زمان سفارشتیان دی پنیز دا اللہ پا قیامت کی قل تو فرمایا اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض آیتاس خبر وکی اللہ پاک تدا غسوچ اللہ پاک تمعلوم ندی پاسمان نکیو نپزمکا کی سبحانو پاک دا اللہ پاک وتعالی عما یشرکون اللہ پاک وچتی دا دی مشرکان دا شرکانونا وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا او نو خلق مگر یو امت د آدم علیہ السلام نه تر نوح علیہ السلام پوری فاختلفوا پس خلق بیا اختلاف کو سوک مشرکان شو سوک مومنان شو ولولا کلمه سبقت من ربک او کچرنوی کلمه دربستا چوڑان دیوالی کړي دي ستا دربنا یعنی د تاخير د عذاب د کافرانو مجرمانو کدا کلمه نوا لقضي بينهم فيما فيه يختلفون خامقا بفیصل کړي شو په ما بین د دوی کې په دنیا کې پاغه سکی چې دی په کې اختلاف کوي ويقولون لولا انزل علي آیه من ربي
او وی دا مشرکان د مکی ولی نشي نازل ولی په دې قرآن باندې په دې پیغمبر علیه السلام باندې او معجزه زمونږ د طبیعت مطابق د رب د طرفنا فقل پستو فرمایا انما الغیب لله بیشک غیب خاص د الله پاک سره دی ما ته د غیب علم نشتا فانتظروا پستاس انتظار کی د عذاب انی ماکم من المنتظرین یقینا تاسر انتظار کوم چې عذاب پچا باندې کله راځي وإذا ذكرنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم پمخکې رکوع کې د کافرانو طبیعت ذکر شو چې په تکلیف کې الله ته आवाज کوي او چې کله تکلیف ختم شي نو په داسې وخت کې خپل بتانو خدایانو ته आवाज کوي د مکې مشرکانو باندې وکاله قحط سالی رااله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغله چې موږ ایمان وروړو خو چې دا قحط سالی را نه ختم شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله پاک نه سوال وکړ الله جل شانه د دینه قحط سالی ختم کړ نو چې قحط سالی ته ختم شو دوی واپس خپل شرک او کفر ته وړېدل نو الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دوی دا حالت بیان کړ بل الله رب العالمین د خپل یووالي دلیل ذکر کړي ګوري مشرکانو الله پاک تاسو باندې مناسب هوا راولي تاسو په دریاب کې په کشته کې سواری خو په طبیعت باندې خوشاله په کشته کې خپل کاروبار تجارت وغیرہ کوي په دې دریابونو سمندرونو کې تاسو په کشته کې خو مزیدار خيسته سفر کوي لیکن کله چې په تاسو باندې نامناسب هوا راشي نو په داسې وخت کې تاسو چې پیښه چې هلاکیږو نو بیا یو الله ته چغي وخی او تاسو بیا وایي ک الله مونږ تر دې مصیبت نه نجات راکو نو مونږ به ایمان وروړو لیکن چې کله تاسو دې مجرمانو کافرانو تاسو ته نجات ملو شي بیا دا کافران مشرکان په خپل حال د کفر باندې واپس شي او دې بیا خپل بغاوت شروع کی الله رب العالمین د دې کافرانو په دنیا کې حال ذکر کړي د دنیا د زندگی مثال ذکر کړي مثال د ژوند د دنیا په شان د باران د اوبو زمکه باندې باران وشي پس زمکه باندې فصل زرغون شي چې د انسانانو د زناورو د خوراک ضرورت زمکه خو خسته شي د زمکه چې کم دنیوي انسانانو کې مالکان دی غیب پیشي چې بعض زمون خو پیدا شو په فصل او غله کټ کو ناګهانه په دې زمکه باندې پسې په دې فصل باندې د الله پاک یو عذاب راشي دا فصل د دې کافرانو او د دې انسانانو دا فصل مکمل کټ شي دا سي ختم کی گویا چې په دغه زیبان اړو فصل پرون اونه دا د دنیا د جن حال دنیا کې خدا کافران په دې مطمئن دي چې بس دا جن د دنیا دی او مزید چرچې دي خو چې کل الله پاک دا دنیا ختم کی دی به بیا پیښې چې زمون خرڅلاړ تبو برباد شو نو دا د دې مجرمانو حال دی او بل د نیکانو حال نیکان خلق اغدی چې غید یو الله پاک عبادت کوي الله سره هیڅ شریک نه جوړي او چې الله پاک عبادت کوي الله پاک بدیل جنت ورکی خپل دیدار به ورکی پدی باندې په د قیامت پرد باندې هیڅ قسم تکلیف نه وي د جنتیان دي او چې کوم کسان مجرمان مشرکان کافران دي دی تب الله رب العالمین د قیامت پر سخت بدلی ورکی د دې مخونه به ذلیل وي دی به دا مخونه داسې تک تور وي گویا چې د تک تور شپې د تیاری او ټوټه د دې په مخ پرته الله دې موږ او تاسو د قیامت د ورځې د تیاری نه اوساتي او د دې مجرمانو مشرکانو به الله پاک حشر کې بیا بدی ته چې تاسو خدایان څه شو دا مجرمان مشرکان چې کله د خپل خدایانو ته مخامخ شي
دا خدایان بیا وی ته وی تاسو زمونږ اړو عبادت نه دی کړی تاسو مونږ ته کله سجدې کړې دي په دنیا کې خلک دی پیرانو سیبانو ته سجدې لګوي خو چې کله د قیامت ورځ شي نو دا پیران به بیا انکار کوي او ته وایي چې تا خو ما ته اړو سجده نه ده کړې هسې وایې چې تا زما عبادت کوي عبادت خو دې نه دی کړی په دغه ورځ به الله رب العالمین د دې په منځ کې فیصله وکړي او دا مجرمان به پیشي چې مونږ خطا شوي مونږ شرک کړو انجام به الله پاک دې ته سزا ورکړي نو فرمایي وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ هر کله چې مونږ وسکو خلکو ته رحمتا باران من بعد ضراء مستهم پس د هغه ضرر او تکلیف چې رسېدلی دوی ته اذا لم مکرن فی آیاتنا ناگهان دی خپل تدبیرونه شروع کی دا الله پاک د دین په ورانولو کی دا الله پاک د آیاتونو په تکذیب کی قل تو فرمای الله اسرع مکر الله پاک زر تدبیر سزا د تدبیر بتاسو تدر کی ان رسولنا یكتبون ما تمکرون یقینا فرشتي زمونږه غسلی کی چې تاسو سمکرون او تدبیرونه کوي هو الذي دا الله پاک اغازاتی یسیرکم فی البر والبحر چې ګرځي تاسو په اوچو په لمده کې حتی تر دې پورې دا کنتم فی الفلک کله چې تاسو وې په کشته کې وجرین بهم بریح او جاری شي په دې کافرانو باندې هوا طیبه موافقه وفرحوا بها دي خوشالي په دې باندې جاءت ريح عاصف راشي په دې کافرانو باندې سخت طوفان وجاءهم الموج او راشي پدی باندې چفي من كل مكان دار طرف نو وزنو د دې یقین پیدا شي انه محيط چې بشکا احيط بن چې پدی باندې حاتو کړل شو دا والله مخلصين له الدين دیرا بری الله پاک پدا سال کې چې خالص کی د الله پاک د پاره دعا صرف د یو الله پاک نه بیا غواړي او سوي لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین کچره تا مونږ ته نجات راکو د دې تکلیف او د دینه موافق هوانا خامخا به مونږ شکر گزار نه ایمان بروړو فلما انجاهم فسر کله چې الله پاک دې ته نجات ورکړي دا هم یبغون فی الارض بغیر الحق ناګهان دې تجاوز شروع کی پسمکه کې پناه قباند شرک او کفر سره یا ایها الناس اے خلقو اللہ بو فرمائی انما بغیکم علی انفسکم بیشک تاسو بغاوت کی دے وبال تاسو پزانونو باندې متاع الحیات الدنیا تاسو پیداواری د ژوند دنیا نه لگا ثم الینا مرجعکم بیا بدمن طرف تاسو واپسی پس د مرګ نه فننبئکم بما کنتم تعملون پس من بدل درکو خبرداری بدر کو تاسو په عملونو باندې انما مثل الحیات الدنیا بیشک مثال د ژوند د دنیا کماین پشان د وبو د باران دی انزلنا من السماء چمنګ نازلو د اسمان طرفنا فاختلط به نبات الارض نپدی باندې او کیږي پزمکه باندې بوټي د زمکه مما دا غبوټو دا غوخونه یاکل الناس والانعام چې انسانان او زناور یې خوري حتی تر دې پوری دا خدت الارض زخرفا هر کله چې ونی زمکه خپل شین کې او قایس وزینت او خستشید ازمکا زمکا باندې فصل راغی زمیدار کاکا سخت خوشاله شو زمکا خسته شو غلی راغلی فصل اوشو او دا کټکولو قابل شو غنم دی جوار دی غلی دی میوجات دی وزن آلها او خیالو کی یقینو کیال ددی انم قادرون علیها چې بشکا دی قادر دی پدې کټ کولو د خپل فصل باندې اتاها امرنا راشی زمنګ حکم د عذاب لیلا پشپکیو نهارن یا پورس کې فجعلناها حسیدا پس من وګرځو دی فصل لرا حسیدا کټ کړل شوی کلم تغنه بلمس گویا چې دانو پر دا فصل ولدا سے ختم کو گویا چړو پدې ز فصل نو کذالکم دارنګ نفصل آیات لقوم یتفکرون من بیانو آیاتنا د قوم د پاره چې غي سوچ او فکر کوي والله يدعو الى دار السلام او الله پاک يدعو الى دار السلام را بلل کئی کور د سلامتیا یعنی جنت تا
ویادی من یشاء الى صراط مستقیم او اللہ پاک ہدایت کی چاہتا چوغواڑی دا نیغ لارے للذین احسن الحسنى وزیادہ دا پار دے کسانو چاگی کوی نیکی داغی دا پار جنت تی او زیادت دا مراد علماء فرمائی چھ دا دین مراد پاقرت کی دا اللہ پاک دیدار دے وین قول دا علماء دا دی چھ دا زیادت نا مراد یو نیکی یو پلسو یو پوسو او دا دین زیاد پاندے بدلی دل دی دریم قول دا علماء دا دی چھ الحسنہ دا زیادنا مراد مغفرت دا اللہ پاک دا طرف نا دی او سلورم قول پاکی دارے چھ دین مراد دا اللہ پاک دیدار دے ولا يرق وجوههم او نو پټوي مخونو د دوی لرا قطرن توروالی ولا ذلت او نو ذلت او رسوائی اولئک اصحاب الجنت دا کسان خاوندان د جنت هم فيها خالدون دوی و پدی جنت کې همیشه د پاروي والذین کسبوا السیئات واکسان چې کړي ګناهونه شرک یې کړي وي جزاء سیئات بمثلها د دوی بدله وي د ګناه په برابر داغه باندې وترهقهم ذل او پټ کړي به دوی لرا ذلت ما لهم من الله من عاصم نبوی ددوی د پار د عذاب د الله پاک نے سب بچ کون کی کانم اوشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما ددوی دا مخونه بداس تکتوری گوی چې پټ کړي شي دي مخونه ددوی قطعا من الليل مظلما په یو ټوټي د شپې تیار کون کینا ولک اصحاب النار دا کسان خاوندان د اور د جهنم دوم فيها خالدون دی پدی جهنم کې همیشه د پاروي و یوم یادک غرز نحشرهم جميعا چمن براجم کو دا ټول مخلوقات عبادت کوون کېو د چا عبادت چې دا ټول براجم کو ثم نقول بیا بمنغ او للذین اشركوا کسان ته چغی شرک کړي مکانکم پخپل زبان دی ودرېږي انتم تاسو وشرکاکم استاسو خدایان دیم پخپل زبان دی ودرېږي فزیلنا بینهم پګیاو موږ د دې په منځ کې تفریق او جداوال راولو وقال شرکاهم او وی بد دوی دا خدایان ما کنتم یانا تعبدون تاسو نوې زمون عبادت کوونکې خاص فکفا بالله شهیدا بیننا وبینکم پس کافی دی اللہ پاک وی بدا معبودین چاہتی عبادت شوی دی دی بوئی کافی دی اللہ پاک گواہ پما بین زمنگو استاسو کی ان کننا عن عبادتکم لغافلین یقینا من استاسو دا عبادت نخام خانا خبر هنالک تبلو کل نفس ما سلفت ام پا دغزی مون بعد یو نفس بدل د خپل د عمل چې د کم کړي وردو الی الله مولاهم الحق او دی واپس کولی ش الله پاک ته چې مولا د دوی دی حق وضل عنهم ما كانوا يفترون او غائب بشي د دوی ناغه خدایان چې دوی د ځان نه کم جوړ کړي قل من يرزقكم من السماء والارض په مخکې رکو کې د قیامت پر ورځ د مشرکان او رسوایی بیان شو اس پدی رکو کی تردید د شرک او د کافرانو د خدایانو تردید کی او د اللہ پاک د توحید دلائل عقلیه ذکر کی اللہ جل شانہ پدی رکو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا د مشرکان و کافران سرا پاقیدہ د توحید باندی د مناظری حکم فرمائی پیغمبر علیہ السلام دی مشرکان و کافران سر مناظروں کا دین تپوس کا ازمک اسمان چا پیدا کړی دي ستاسو وګنا او سترګي دا چا پیدا کړی دي تاسو د من ژوندیو د ژوندینا مړی دا سوکرو باسي او د تمام دنیا د مخلوق مدبر سوکتی نو چې کله دی جواب در نکینو تو وایا چې دا ټول کارون الله کوي دلیل ورته وایا بیا دوی تو وایا چې تاسو دا خدایان دي چې تاسو وي دا زمون خدایان دي آیا دی خدایان سره پیدا کړی دي آیا شورو کې پیدا کړی دي آیا چې دا خلق ختم شي تاسو دا خدایان طاقت لري چې دا خلق بیا را پیدا کی چې دی کله چپ شي نو دی ته وای چې الله پاک پیدا کون کی شورو کېم دي او چې دا خلق مړ شي نو بیا هم الله پاک پیدا کوي دریم مناظره دی سره اوکا دی تو آیا چې هغه څوک ستاسو په دې خدایانو کې داسې کم خدای شته
چې هغه د حق رهنمایي کوي په دلایلو سره دی به چپ شي دی سره خو خدایان خو د دې بوتان دي او هغه خو خبرې قدرې نشي کولی نو چاته به د هدایت او د حق رهنمایي څوکي چاته به دلیل څه پیش کړي چې دی کله چپ شي پیغمبر علیه السلام دی ته ووایه چې یو الله پاک دی چې حق او نیکۍ طرف ته رهنمایي کوي بیا دی ته ووایه دعوت د توحید و عقیدې ورکه دی ته ووایه چې هغه خدای چې هغه رهنمایي د حق کوي هغه تابعداري پکار ده او کن هغه خدای تابعداري پکار ده چې هغه د سره بت دی او د سره پکې ځان نشته یقینا دا خو معلومه خبره ده چې کوم ذات د حق رهنمایي کوي د تابعداري حقدار دغه ذات بیا دی مشرکانو کافرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم تکذیب کو وی دا قرآن کریم دا پیغمبر علیہ السلام د ځان نه جوړ کړی دی الله پاک دی کافرانو ته چیلنج ورکړي چې تاسو کافران وای چې دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی نو زه یو وړوکی غونتې صورت خو د قرآن په شان راوړی کروړی شي خو ګورې دا درته ویمه صرف یوازې تاسو نه ځان سره خپل مشران خدایان ټول کوي خو د یو صورت د قرآن په شان صورت راوړي چې دې صورت نشي راوړي معلومه دا شو چې دې دروغجن دي او دې دا تکذیب ځکه کوي چې دې ته د خپل تکذیب انجام لا نه دی ملو شوی نو دا کافران د قرآن کریم تکذیب ځکه کوي چې دې ته خپل انجام نه دی ملو شي بعضې کافران داسې دي چې هغه ایمان راوړي او بعضې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړي خو الله پاک ته ټول معلوم دي فسادیان هم ورته معلوم دي مصلحین هم ورته معلوم دي نو فرمایي قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام من یرزقکم من السماء والارض څوک به رزق درکړي تاسو ته اسمان او د ځمکې نه ام من یملک السمع والابصار آیا هغه څوک چې مالک دي ستاسو د غوږونو د طاقت والابصار او د سترګو د طاقت ومن یخرج الحي من المیت او څوک روباسي ژوندي د مړي نه ويخرج المیت من الحي او روباسي مړي د ژوندي نه ومن يدبر الامر سوق مدبر د تمام مخلوقات د امر دي فما بين د مخلوقات کی فسيقولون الله فزرد چدی بو وای چې دا خو الله پاک دی فقل پستو فرمایا فلا تتقون تاسو تقوا نه اختیار او چې ایمان نوړي فذلكم الله ربكم الحق فزدغ الله پاک د مذکوره صفات ولدا تاسو رب حق ذات دی فماذا بعد الحق الا الضلال پس نوی پس داک نہ مگر گمراہی فانا تصرفون پس شرط تاسو اړولی شی د ایمان نا سردا دلائل د قائمدو کذالکم دارنگی حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا ثابت شو کلمه دربستا د عذاب په مشرکانو کافرانو باندې انم لا یؤمنون چې دی ایمان نه وروړي قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام هل من شرکائکم آیشتستاسو پا خدایانو کی من داس خودی یبدأ الخلقا چه شورو کے مخلوق پیدا کی ثم یعیدو بیا بے دمرگ نباد دوبارہ پیدا کی استاسو خدایانو کی داس کم خودیشتا کل چی خاموشی قل تو فرمائی اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدو اللہ پاک غزات چه پا شورو کے پیدا کی مخلوق او بیا بیم پیدا کی فانا تو فکون پسرت تاسوڑا ولی شید اللہ پاک دا عبادتنا قل تو فرمائے حل من شرکائکم اشتری استاسو پا خدایانو کی من داس خودی یهدی الحق چرے نمائی کی حق طرفتا پا دلائل قائمولو سرا قل تو فرمایا اللہ یهدی الحق اللہ پاک ہدایت کی حق طرفتا افمن یهدی الحق آغازات چاگا ہدایت کی رہنمائی کی حق طرفتا حق واغا دیر حق دار لائق دا تابداری ان یتبا چی تابداری وشی امن لا یعید دی یا آغا ذات چی دا آغا دا سر پخپل باندے پا ہدایت باندے نوی الا ان یودا مگر کچر تاغا اوڑلی شی فما لکم کیف تحکمون پس شوی دی پتاس باندا تاسو سنگ پیسا لکوی اللہ پردی و خدایان باطل آخلی
وما يتبع اکثرهم الا ظنا او تابعداري نه کې اکثر د دې کافرانو په عبادت د بتانو کې مگر د خپل پلارانو چې پلار نیک پس روان دي. ان الظن لا يغني من الحق شيئا یقینا ګمان چې دی دین پیدا نور کې په مقابله د حق کې هیڅ قسم. ان الله علیم بما يفعلون بشک الله پاک پیدي پکارون د دی باندې. وما كان هذا القران او نه دا قران کریم ان يفترى من دون الله چې جوړ شوی سوا د الله پاک نه ولکن تصدیق الذي لیکن دا نازل شي تصدیق دا کتاب دی بین دی چې د دې سره کوم کتابونه دي. وتفصيل الكتاب او تفصیل د کتاب دی حکم د الله پاک د کتاب دی لا ریب فيه من رب العالمین چې شک نشته په دې کې چې دا د رب العالمین د طرف نه دی. ام یقولون افترا بلکې وای دا کافران چې دا قران دی پیغمبر علیہ السلام د ځان نه جوړ کړی دی. قل تو فرمایا فاتو بسورۃ مثلی کدا ځان نه جوړ کړی تاسو یو سورۃ وروړي په شان د قران کریم. ودعوا شهداء ودعوا من استطعتم من دون الله او تاسو رو بلی هغه څوک چې هغه طاقت پی سوا د الله تاسو سره د قران په جوړولو کې ان کنتم صادقین کچره تاسو په خپل دعوا کې رښتونی. بل کذبوا بلکې دا کافران تکذیب کی بما پاغه سبان د لم یحیطوا بعلم چې حاتن د کړ دی په خپل علم سره یعنی قران کریم نه. ولما یاتم تاویل او تردید د مدینه نه دراغلی انجام د خپل تکذیب. کذالک هم دارن کې کذب الذین من قبلهم تکذیب کړي کافرانو چولان د دوی نه د پیغمبرانو تکذیب کړو. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین فاستغفر پیغمبر علیہ السلام کیف کان عاقبت الظالمین سرنګ انجام د ظالمانو. ومنهم من یؤمن به او بعضی پدی مکی والا خلق کې هغه د ایمان نوړي په قرآن باندې. ومنهم او بعضی پکې داسې دي لا یؤمن به چې ایمان نه وروړي په قرآن باندې. وربک اعلم بالمفسدین او ستاره خپې دي په فسادیانو باندې. وان کذبوک فقل لي عملي ولکم عملکم فمخی رکو کی د مشرکانو کافرانو انجام ذکر تکذیب ذکر شو. اس پدی رکو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ذکر کی. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکی کدا کافران استاد تکذیب کی استاد د نبوت نه انکار کی نو دوی ته وای چې تاسو خپل عمل کوي زب خپل عمل کوم تاسو زمان اخلاصی بری زما د عملنا او تاسو د عملنا بریم. تفسیر جلالین وی چې د آیت منسوخ ګرځیدل دي په آیاتونو د جهاد سره کافر بخپل عمل داسې نه کی چې څنګه خوخوي بلکې د اسلام حکم پابندي یا به ایمان وروړي یا مسلمانانو ته ټیکس ورکړي او یا به مسلمانان و سره جهاد کوي. نو آیاتونو د جهاد سره دا حکم منسوخ ګرځیدل دي. بل د دې مشرکان او کافرانو هغه جهالت الله پاک ذکر کوي. بعض کافران کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قران کریم تلاوت کین دا کافران و تغوک کیږي. الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دا داسې کاڼ دي ظاهرا تا تغوک دي حقیقت کې دا کاڼ دي ستا خبره باندې عمل نکي. بعض کافران داسې چې نبی علیہ السلام کله قرآن بیانې دی و تګوري خو الله پاک فرمایي چې دا لاندې دي ځکه دوی ستا په خبره باندې ایمان نه راوړي. او بیا الله پاک خپل هغه قانون او دستور او عدل انصاف ذکر کوي چې زه په اچا باندې ظلم نه کوم چا چې څه عمل کړي د هغې مطابق بدله ورکوم. نیکانو له جنت د هغې د عمل او د ایمان او کافران له جهنم د هغې د کفر او د ګناهونو د وجې ورکوم. نو په چا باندې الله پاک ظلم نه کوي نه په مؤمن باندې ظلم کوي او نه په کافرانو باندې ظلم کوي. بیا چې کله د قیامت ورځ شي دا مجرمان کافران چې الله پاک راجمع کی دی به یو بل پیژني یتعارفون بینهم دی به یو بل پیژني چې دا غفلانې دي او دا غفلانې دي لیکن د قیامت د سختۍ د وجې به یو بل سره خبرې نشي کولی. خبرې به یو بل سره نشي کولی اگر چې یو بل به پیژني چې دا مې پلار دی دا مې نیکه دی دا مې زوی دی دا مې مور ده دا ټول به کافران یو بل پیژني لیکن دوی به د خبرو طاقت په خپل منځ کې نه لري. او بیا الله پاک نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې دی کافرانو باندې به عذاب راولم یا به ته په دنیا کې یې عذاب به پې راولم او یا به تا وفات کم او په دې کافرانو باندې به عذاب راولم.
بیا الله جل شانه خپل قانون ذکر کوي چې په هر چا باندې مرګ راځي د چا د پاره چې نیټه کوم مقرر شوی دا هغه مرګ به هغه باندې راځي او د هر امت د پاره پیغمبران لېږلي کله به چې پیغمبران یو قوم ترال قوم ته الله پاک دین بیان کو او غیب مخالفت او تکذیب کو الله پاک بخپل فیصله نازل کړه مجرمان کافران به هلاک کړ بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل بندگی د الله پاک او خپل عجز ذکر کوي چې په حقیقت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا نفی د اختیار کله زمونږ د اهل سنت والجماعه عقیده داله چې د تمام نظام اختیار د ضرر او د فائدې د یو الله سره دی په خلاف د بریلیانو چې عقیده د نبی علیہ السلام د پاره ثابتې لیکن په دې آیت کریمه کې الله پاک رد کوي د دغه بریلیانو په دغه شرکی عقیده باندې بیا الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا د کافرانو مجرمانو سره مشرکانو سره مناظری طریقه خي پیغمبر علیہ السلام دی ته وایا چې تاسو باندې ک الله پاک د عذاب دروازه راولي یا د شپې راولي او تاسو کې داسې سوچتا چې هغه به تاسو نه د عذاب لري کی هیڅ څوک نشته عذاب راوستون کی یو الله دی دی کافرانو بنبی علیہ السلام ته ذکر مونږ کو ساده خبره نه مونږ عذاب باندې راولا الله فرمای دا ډیر بے وقوفه خلق دی عذاب داسې په خوشاله غواړي لکه څنګه چې خلق خیر په خوشاله غواړي حالانکه د عذاب نه تختیدل مناسب دی د عذاب تمنا او مطالبه دا مناسب نه ده لیکن دا ناپوه دي کله چې قیامت راشي دا کافران به بیا وي چې مونږ ایمان نه وړو الله پاک فرمایي اوس ایمان نه وړي تر اوسه مونږ نه وړو بیا الله پاک دی تو فرمای او استاد د جهنم عذاب وسکه استاد ایمان اوس نه قبليږي نو فرمای وان كذبوك کچردی تا استاد تکذیب کی فقل تو فرمای لی عملی ولکم عملکم زما د پارا زما عمل د استاد د پارا استاد عمل انتم بریئون مما اعملوا زبریم د عمل خپلنا تاسو بری زما د عملنا او انا بری مما تعملون زبریم تاسو د عملوننا ومنهم او بعضی د دې مجرمان او مشرکاننا من غسوک یستمعون الیک چې تکل قران تلاوت کې نو تا تغوګ دي خدای ستا پیغام نه قبلې د دې مثال په شان د کڼو دي او کاڼه په خبره باندې نه پیږي اب انت تسمع السم آیت اور ولکه کڼو تو لو کانوا لا یعقلون اگر چې دی یقین لري ومنهم من ينظر اليك او بعضی د دوی نه وسوک دي چې تا ته په خپل سترګو په غړې دلو باندې ګوري لیکن ستا خبره نه مني را په شان دلندو دي اب انت تهد العميا آیت رهنمای کې لندو طرف ته ولو كانوا لا يبصرون اگر چې دې سنویني د ظلم په سترګو باندې ایمان نه وروړي ان الله بشک الله لا يظلم الناس شيئا ظلم نه کې الله پاک په چا باندې د هیڅ ولكن الناس انفسهم يظلمون لیکن اکثر خلق په خپل ځان باندې ظلم کوي چې کفر قبول کی ایمان نه وروړي و یوم یاد کا غورز یحشرهم چلا پاک بدا مجرمان کافران ټول لا جمع کی کلم یلبثو دی بدا سرا پاسی گوي چې دی په دنیا کې وخت نه تیر کړي الا ساعت من نار مگر یو ساعت د ورځې دون یره پیوي چې د دنیا غټول ورځ به دی باندې داس د دنیا ټول جون به دی تخکار شي لکه د یو ساعت یتعارفون بینهم تا مجرمان کافران به خپل منځ کې یو بل پیژني لیکن خبري بنشي کوله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله فتقصر تاوان کې چولې خلق خپل ځانونه پته چې تکذیب کړي بلقاء الله فملاقات د الله یعنی د قیامت وما كانوا مهتدين ندي په هدایت باندې وإما نرينك بعض الذين عدهم او یا من تا توخی پیغمبر علیہ السلام باز عذاب چې من د دې مجرمانو سره وعده کو د دنیا په جون کې بتا توخایو او نتوفینک یا بتا وفات کو دا غین بعد په دې باندې عذاب راولو فیلینا مرجعون پس من تر دی واپس دا ثم الله شهید علی ما يفعلون بیا الله پاک گواه دی پکارون د دې باندې ولکل امه الرسول او دار امت د پخوار امتون د پاره پیغمبرو فیدا
جاء رسول کله چې پیغمبر راغی دوی ته او دی به مخالفت او تکذیب وکړو قضی بینهم بالقسط فیصله وکړه چې په مابین د دوی کې په انصاف باندې وهم لا یظلمون په دې باندې هیڅ قسم ظلم نشي کولی ويقولون وإذا كافرون متى هذا الوعد کله به دا وعده قیامت راځي ان کنتم صادقین کچری ترشتنی عذاب راولا قلت فرمایا لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا مالک نم د ضرر د لرکول او د فائدې حاصل او خپل ځان د پاره الا ما شاء الله مگر ک الله پاک وغواړي لكل امه نجل امت د پاره او نیټه د مرګ مقرره اذا جاء اجل هر کله چې راشي په دی باندې وخت د مرګ فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون دین شرستو کې دي د خپل مرګ نه یو ساعت او نوران د کې دي شي قلت فرمایا تم تاسو ما ته خبر راکې ان تاکم عذاب بیاتن نهارن کچر راشي پتا زبان د عذاب د الله د شپې یا د ورځې ماذا يستعجل منه المجرمون ماذا يستعجل منه المجرمون سعجبا عجب شان دي چې جلدی باندې غواړي د عذاب د مجرمان تفسیر جلالین حاشیه لیکي چې سعجبا حلق دي چې دی د عذاب په جلدی باندې غواړي حال دا دي چې د عذاب سره مناسب داوا چې خلق د دین تختی ثم اذا ما وقع امنتم بي کله چې دا مجرمان ایمان وروړي په وخت د عذاب کې دي تبویل شي ثم اذا ما وقع امنتم بي آیا په دا وخت کې کله چې راشي په تاسو باندې عذاب تاسو به ایمان وروړي دي تبو ویل شي الان وقد كنتم به تستعجلون آیا تاسو اوس ایمان وروړي حال دار چې تر څو تاسو په جلدی باندې د عذاب غوښتو ثم قيل للذين ظلموا بیا به ویل شي ظالمانو ته ذوقوا عذاب الخلد تاسو زکه عذاب د همیشه والل تجزون الا بما كنتم تكسبون تاسو بدلنه ملاويږي مگر تاسو دا کارونه چې په دنیا کې تاسو کړی ويستنبئونك حق هو او دي تاسو نه تپوس کی ځان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آیا د عذاب بچ راځي په موږ باندې آیا دا رښتیا خبره ده قل تو فرمایي او ورب یو زما د خپل رب باندې قسم وي انه لحق یقینا د عذاب چې دا حق دی وما انتم بمعجزین او تاسو نه د دین بچ کی دن کی